بسم الله الرحمن الرحیم. نن دلته سهارا ریهیبیلیټیشن سنټر ته رالم، کوم هاسپیټل دی دلته زما شاګردان زیات په هغې باندې مشتمل دي په ډاکټرز کې. د بلال او د نورو ملګرو د دوی انتهایي مشکور یم چې د دې هاسپیټل د ویزټ موقع یې ماته راکړه. خوشحاله په دې یم چې الحمدلله زموږ په دې معاشره کې د کم غورځېدلي خلک چې کم دی هغو له سهاره ورکول، هغه راچوتول. مونږ خو په یو بدقسمته معاشره کې اوسو، مونږ ته هر یو ټیک کار چې کم دی نو هغې ته مونږ په ټیک نظر باندې نه ګورو. مونږ په ذهن کې به دا خبره به راځي چې کیدای شي چې دا د پیسې د ګټلو دپاره یو ذریعه به وي. خو زه که دا خبره وکړم په دې معاشره کې خلک په ډېرو طریقو باندې هغه پیسې هغه پیدا کوي، ډېر په غلطه طریقه باندې. لکه داسې خلک هم دي، لکه دا بیماران چې کوم دي نو دا بیماران هم د دې په وجه باندې دي چې د چرس او د پوډر او خلک هغه کاروبار کوي، د هغې په ذریعه باندې هغه پیسې پیدا کوي. الحمدلله دلته په دې هسپتال کې چې کوم دی نو د هغې اګینسټ دوی په یو میشنري بیس باندې لګیا دي. دوی دا خبره دلته ما واورېدل، ډېر زیات خوشحاله شوم. د چا سره پیسې هغه پیسې ورکوي، چا سره پیسې نه وي دوی فری د هغه علاج کوي. نو دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده. او حقیقت هم دغه دی چې دا نمونه کم هاسپیټلز چې کم دي، کم په دې کې کم ښه کیفي کسان چې کم دي نو هغه به کار کوي. د هغې په ذریعه باندې دا اداره چې کوم ده روانه ده. د پیسو هم ضرورت وي ورته، یقینا د هغې نه بغیر ناممکنه ده چې دوی خپل سروایول وکړي. زما د خپلې علاقې مشرانو ته هم زما دا درخواست دی چې په دې علاقه کې په کوم ځای کې هم دا نمونه داسې د چرسو یا د هیروین یا د نور ډرګس چې کوم عادي خلک دی هغه راویستل پکار دي. پکار دا ده چې موږ معاشرتي یو د هغې دپاره یو مدد وکړو. مونږ باقاعده په خپل کلي کې، په خپله محله کې، په خپله علاقه کې مونږ سروي وکړو چې کوم کسان یې او هغو د دې ډرګز نه هغه راویستل پکاري، د هغوی علاج کول پکاري. پکار دا ده چې مونږ د هغې دپاره پیسې راجمع کړو، هغه خلک مونږ راولو او دلته باقاعده د هغو ټریټمنټ وشي. زما په خیال د دې نه بله غټه صدقه جاریه نه کیږي، بله نشي کیدلی. او دا صرف د دې کم دا وس عادي خلک چې کم